رمضان اخیره عشره بیا ډېر د فضیلت والا دا ځکه اعتکاف دې سره تعلق ساتي. دا رنګ ليله القدر د اخیره عشره کې دا عبادت کې سستیا نه د پکار. بعض ځوانان سشي پس د رمضان په اوله کې عبادتونه کوي، اخر کې بیا ورو سستيږي. د دې خدا سے مثال دی انسان د کال د اولنا سټوډنټس د کال د اولنا هغه امتحان ته تیاری کوي او چې کله د امتحان د تیاری د پاره د سکول د اړخنا کالج د اړخنا دتا چټیان ملو شي نه دی وي زمزه کا نه دا چټیان دې د پاره دی چې ته پکې نور رمضان وکړل نو کدی دا کې بے پروايو کی نو امکان شته چې دی پیلش او دا قصي اوس رزلټ تیارې دوه والا ده رمضان په ختمېدو دی. انسان لا پکار دی چې دی وکي الله باندې ځان وبخي او دعاګانې د الله نه وغواړي الله دا عبادتونه خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ځکه عبادت باندې فخر نه پکار. اوله سپاره کې شتا چې ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام د الله کور جوړ کړ بیت الله شریف. الله ته منت کوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الله اوسه موږ نه قبول کې. فخر نه پکار، غرور نه پکار. دعا انبیاء علیهم السلام دی ابراهيم عليه السلام او اسماعیل علیه السلام کله دا الله کور جوړ کو نو الله ته منت کوي. الله ته منت کوي چې الله اوسه خپل دربار کې قبول او منظور کا.